خلق وایي موږ ته پریشانیانې دي ټینشنونه دي. نو پریشانیانې او ټینشنونه په دې وجه باندې دي چې خلق د الله جل جلاله نه لرې دی، د هغه احکاماتو نه لرې دی کوم چې الله جل جلاله موږ ته ویلي دي. مین وجه دا ده چې مسلمان په بل مسلمان باندې ناسوده دی، بغض حسد ورسره ساتي. کله چې دا بیماری ختمه شي کنه او قرآن او حدیث په لاره باندې مونږ تاسو روان شو، نو زندگی به خوشحاله تیرو، په خپل هر څه باندې به خوشحاله یو، د شکر ماده به په مونږ کې پیدا شي. نن کو وګورئ کنه یو مسلمان په بل مسلمان باندې ناسوده دی، یو مسلمان له الله جل جلاله ترقی ورکي، ناغه بل په هغه باندې ناسود دی او په هغه باندې د هغه په اوچتوالي باندې چې کم دی نو خفګان کوي، ټینشنونه پې کوي. نو که مونږ تاسو په بل مسلمان باندې د خوشحالېدل شروع کړو کنه، نو یاد ساتئ تاسو ګورئ چې ستاسو دا ټینشنونه ټول ختمیږي او کنه، خو که نه دغه بغض او حسد په زړه کې دننه وي، نو ګورئ یاد ساتئ خوشحالی نشته، ټول عمر به ټینشنونه وي، نه د بل کس هم څوک څه نشي کوي، په خپل هم په ټینشنونه کې. مین وجه دا ده چې د قرآن او حدیث نه زمونږ لرېوالی دي، ځکه مونږ ته خفګانونه دي.